نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار رطول فجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته وړاندې جمعۃ المبارک په ورځ باندې د جمعې د ورځې فضیلت او د هغې اهمیت مې بیان کړو خو دا بیان په دې وجه باندې رالو چې سیارانو ملګرو دوستانو وویل چې د جمعې د لمونځ ترتیب بیان کا چې موږ په دې لمونځ په ترتیب پوه شو نو بیا ما تاسو ته د جمعۃ المبارک په ورځ د دې ورځې اهمیت بیان کړ نن تاسو ته د جمعې د لمونځ ترتیب بیانوم آسان ترتیب دی خو څه مسائل پکې هم شته دی مسائل ډېر زیات دي الله دې موږ له وس توفیق را نصیب کړي چې دا زده کړو عام د ماسپخیل په مونځ باندې مونږ او تاسو څلور رکعاته لس رکعاته مونځ کوو د جمعې د لمونځ ترتیب 12 رکعات دي ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې وی چې الله دې ورځ لا یو فضیلت ورکړي په عام د ماسپخیل په مونځ باندې موږ بالجماع څلور رکعات فرض ادا کوو او د جمعې د لمونځ موږ 2 رکعاته بالجماع فرض ادا کوو نو د جمعې په لمونځ کې 2 رکنیت دي 2 رکن دي 2 یو اصل رکن خطبه ده او دویم رکن 2 رکعات مونځ بالجماعه د جمع سره ادا کول نور اعمال سنت دي او سب مستحب دي.
نو کلا دا 2 رکعات فرض مز دا د جمعې د خطبه نه پس په ادا کیږي مخکې ته نشه ادا کوله نو لاولنه عام روټین سره چې موږ د جمعې مز ادا کوو نو 3 رکعاته سنت مؤکده ما مخکې په دې باندې باس بیان تاسو ته کړو نو اولنه 3 رکعاته سنت مؤکده به موږ ادا کوو خستاسو بزیل کې یو ترتیب راولم چې سب په پرایزو کې نه په سنتو کې نه په مستحباتو کې سب په پرایزو کې او اغاز پرایز چې د 2 رکعاتو نه اوچت زیات نو هغه کې بیا اخرنه رکعات دا به دې ته موږ وایو بغیر سرت تش رکعاتنا لکه د ماسپخیل من 3 رکعات فرض دی نو دې کې اخرنه 2 رکعات که جماعت باندې ادا کوي او که ځان له ادا کوي دا بتشوی بغیر د سرت نه بای مازیګر هم دغه صورت حال لې ماسختن هم دغه صورت حال لې ما خام کې صرف یو رکعت چې کم دی دا بتش ادا کوي بغیر سرت دا نور بډک ادا کیږي د جمعې په منځ کې 2 رکعات جماعت سره موږ ادا کوو فرض او د سحر په منځ کې موږ 2 رکعات موږ ادا کوو نو دا به د سرت سره ادا کیږي نو که فرض وي 2 رکعات زګوره قید لګوم ګوره 2 رکعات قید لګوم د دې سره چې څومره سنت دي او که مستحبات دي او که ځان لموس کې او که واجبات دي دا بسره د سنت ادا کیږي د سنت د زما مطلب څه دی سورت فاتحه خو په ترتیب کې تر ولدوالین پورې موږ وایو دا سورت ته خود دې سره هم یو بل سورت په ادا کې که ادا دی لکو نو بیا د دې خپل مسائل لی سجده صح او برازي او دا نو د جمعې د مز ترتیب دا دی چې موږ تاسو پهلا چې راشو جماعت ته نو د امام بیان چې وورو یا بعضې جماعتونو کې د سنتو د پاره ټیم نه ورکوي امام خطبه ووایي او ډایرکټ فرضو ته ودرېږي نو په هغه کې هم د علما خپل یو حکمت وي د دې لپاره ټیم نه ورکوي چې دا خلک جومات ته راشي ډایرکټ سنت وکړي نو دې سره به د دې سنت هم ادا شي او تحیت المسجد به هم ادا شي خو لهذا موږ ځکه دا بیان په داسې وخت شروع کوو چې دې وخت کې دا مز ممنوع وي
نو موږ د جمعې د سنتو ټیم ورکو بعض جماعتونو کې ورکي نو لاول 4 رکعات سنت دا به موږ او تاسو ادا کوو نیت پیسه کوو دیکھیں با دا ماسپخین ٹیم نه یادو چې دا 12 رکعاتو د پاره موږ نیت تړو 4 رکعاتو د پاره 2 رکعاتو د پاره 4 رکعات 2 رکعاتو د پاره دیکھیں با دا ماسپخین وقت ټیم نه یادو دیکھیں با دا جمعه مز یادو 2 رکعات د جمعه مز کوم 4 رکعات د جمعه مز کوم 2 رکعات فرض کوم سنت کوم وغیرہ دا به لوی بیان د خپل وخت سره به ان شاء الله چرته وکړو نو 4 رکعات سنت چې موږ ادا کو د صورت سره به بعض خلک رسته د تبع ورسته ویم دا خبره بعض خلکو نه سنت پادش بعض خلک د خطبه په دوران کې ولاړ وي د هغه نه پس دا مسائل ته ورسته بیانوم نو 4 رکعاتونه چې موږ تاسو فارغ شو امام صاحب خطبه وای خطبه اوریدل واجب دي امام صاحب خطبه وای دا غیر پس 2 رکعات د جماعت فرض مز ادا کوي نو دا 2 رکعات مز هم ډکتی د صورت سره ډک مطلب دا رہے موږ وایو پښتو کې دا 2 رکعات دا رکعات ډک ته او دا رکعات تشته دا ډک مطلب زموږ دا وی چې دې کې صورت شته او دې کې صورت نشتا کله چا نه چرته کې د جماعت مرز پوت شي د جمعې نو دی با عام روټین سره بیا د ماسپخین منځ کوي او وخت په هم د ماسپخین یادای 4 رکعات سنت بیا 4 رکعات فرض بیا 2 رکعات سنت خو کده جماعت منشي چاله الله وسو توفیق او استطاعت ور نصیب کې د جماعت مز ادا کوي نو الاولانه 4 رکعات سنت تي به 2 رکعات فرض دي د امام سره به بدا چکل د امام له فارغ شي به بدا غنه پس 4 رکعات سنت کوي او به بدا غنه پس 2 رکعات سنت کوي نو دا ټول ډکتی د جمعې په منځ کې 12 رکعات دي د 12 رکعاتو کې یو رکعت هم تش نشتا دا تشو دا ډک چې موږ کو دا صرف په فرایضو کې کو په سنتو نوافل او مستحباتو کې نشته په واجباتو کې کمزړې د خطبه په دوران کې ولاړ له 4 رکعات سنت کوي دا غد پاره سو حکم ده اهم مسله دا ده علما ذکر کوي چې کله خطبه شروع کېږي نو دې وخت کې ته دا سنت پرې دا سنت مکوا خو چې کوم وخت کې خطبه د شروع او ته سنت کې
نو به به داسې کوو چې د چا سنت نه دی سنت ختم نه دی مونځ د سنت نه دی ختم خطبه به شروع شوه نو خطبه اوریدل واجب دی د دوران کې که چیرې چا یو رکعت کړی دی مستولړ یو رکعت یې کړی دی نو دې به دا دویم رکعت مکمل کی او به اشهد ان محمد الله ربنا پر مموز ورسي او سلام به وګرځي دا به نه پلش واپس په وخت کې د دې سنتونو اعاده کوي او کچره یو سړی درې رکعات رسول دي څلورم رکعات پاتې دي وس بس کوي نو علما ذکر کوي چې دا دریم رکعات په څلورم رکعات په مکمل کی خطبه دې شروع وي څلورم رکعت مکمل کی او دا غیر پس په سلام وګرځي نو د سنتونه په څلور رکعت مکمل شي بیا چې د چا نه دا سنت پاتې شي بیا به څه کوو ځکه چې بیا وروسته د فرضو نه پس تا ته اولنې د څلور رکعاتو سنتو دی او بیا د دو رکعاتو سنتو دی نو دې کې بیا د موږ د امام صاحب دو شاګردان دي امام ابو یوسف او امام محمد صاحب په دواړو فتوا ده چې چا څنګه وکړل کچری تا نه د څلور رکعاته پاتې شوي دي او د فرض نه پس د اولنې د څلور رکعاته کې هم ټیکتا امام محمد سے وینا د دغه سنت وقت تا نه ختم ده تبل اول څلور رکعات سنت وکي او به د هغه نه پس دو رکعات سنت وکي او به د هغه نه پس چې کم تا نه څلور رکعات سنت پاتې شوي دي بیا به هغه څلور رکعات سنت وکي ځکه د هغه سنت ترتیب تا نه ختم شوی دی نو موږ چې مسکو دا په ترتیب باندې کوو خو تاسو د ما په شروع کې وې چې دا سنت دی لاول د مز ترتیب دا دی انسان کمزور دی چې لاول مز په ترتیب باندې ادا کو دا فرض د مون نه مخکې د څلور رکعاتو سنتو ترتیب دی بیا د هغې نه پس د دو رکعاتو د فرضو ترتیب دی بیا د فرضو نه پس د څلور رکعاتو سنتو ترتیب دی او بیا د دو رکعاتو ترتیب دی نو دا د شو صلات الجمعه د مز د جمعې د ترتیب خو تاسو ته شروع کې ما وویل چې د جمعې په مز کې دوه رکن هغه اهم څه شی دي چې خطبه ده او فرض دو رکعات جماعت سره دا سوال بم کې دی چې تاسو ذهن کې راشي
چې بعضې کس دی د هغه نه خطبه لاړه وای نه اورېده او لاړ د جمعې په مونځ د جماعت کې د امام سره شامل شو 2 رکعاته فرض ادا کړل دا مونځ وشو که ونه شو مونځ وشو د 2 رکعاتو د فرض ترتیب چې د کم دی هغه د امام سره بالجماعت ادا شو الله تعالی توفیق ورکو مونځ ادا شو خود خطبه ثواب د تبیلاو نش د چې کوم د خطبه اوریدلو هغه ثواب هغه واجبات د دنه ختم شي بس یو سړی دی او هغه د امام سره یا په آخره قاعده کې د جماعت تلاړ او آخره قاعده کې شامل شي یا رکعت تلې دی 2 رکعات کې شامل شو نو دل الله رب العزت د جمعې د منص د جماعت ثواب ور نصیب کو دی بچ امام سلام وګرځي باقی به پاسه کې خپل مزبا ادا کی د جماعت د منص ثواب د تملاو شي ځکه دی په جماعت کې شامل شو مونږ داسې یاران دوستان ډېر زیات دي د اختر منشي وغیره وغیره چې مز جمع ولاړی رکعات شوی د شامل نشي وی اوس پس کوم چې د امام سره په اخره قاعده کې شامل شو د دې پاسه کې خپل مز دراوه ګرځي خو کچره د اختر مز د لاړو د جماعت د جمعې یا د جمعې مز د جماعت لاړو نو د اختر مز خو به ځان نه کیږي او د جمعې مز چې کم ده هم دا به ځان نه کیږي خو د ماسپخین ترتیب مز به را ګرځي دا ستاسو د جماعت د جمعې د مز ترتیب بل دا دی چې موږ تاسو دا خصوصا دا خطبه چې موږ تاسو د اسلامي کتابونو وګورئ د خطبه متعلق قسم بالله دې پکې لیکلي دي چې اشاره به چاته نه کې لا خبرې خو غټه خبره ده اشاره به نه کې یو کس دا بخوا کې خبرې کوي او ته د خطبه اورې ته به هغه تبدالو لکه چې هلکه چوپ شه ځکه په دې وخت تا باندې دا منع دی نو د جمعې د خطبه اورېدل دا په ترتیب اورېدل دا په خطبه اورېدل دا واجب دی د کستا اشاره خود اشاره شولا خبري اترې کولې شوې غب شپ دا ممنوع دی او په دې مکمل انسان ګناګاریږي چې داسې عمل د انسان نه وشي نو موږ تاسو د داسې اعمالو نه ځان محفوظ کو بچ کو الله دې موږ تاسو له اعمالو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین